अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम खुर्शीद हक्कानी। आज हम आपको लेकर आए हैं सवात का सयाती इलाका वादी कालाम। ये आप देख रहे हैं मकई की रोटी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ पानी, गोश्त और नमक से तैयार किया गया सादा शोरवा यहाँ पे बड़ी तादाद में देगों में तैयार किया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन विलाक ये आप देख सकते हैं। लकड़ी के बर्तन में यहाँ पे देसी घी भी इसमें डाला जा रहा है। इसे कहते हैं चमगिल। चमगिल जो कि सवात कोहिस्तान का जो इलाका है वादी कालाम, इसे खुसूसी यहाँ पे अपने मेहमानों के लिए तैयार किया करते हैं यहाँ के मुकामी शहरी। और इसके साथ साथ या यहाँ पे कोई गमी हो या खुशी हो तो यहाँ का ये देसी खुराक यहाँ बहुत मशहूर है। इस वक्त आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे उतरोड़ से आए हुए मेहमान मुकामी और रवायती देसी खाना यहाँ पे खा रहे हैं। चमगिल को गोश्त, नमक, मकई की रोटी और देसी घी से तैयार किया करते हैं, जो कि सवात कोहिस्तान, दीर कोहिस्तान, एंडेस कोहिस्तान का रवायती खाना है। ये बहुत ही बेहतरीन खाना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चमगिल। इस वक्त उतरोड़ के मेहमान यहाँ पे कालाम पहुँचे हैं और कालाम के मुअज़्ज़ज़ और मशरान ने यहाँ पे इनके लिए लंच के लिए खुसूसी चमगिल का बंदोबस्त किया है, जो आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं। बेहतरीन खाना है ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत देसी खुराक। कालाम के मशरान मेहमानों की खिदमत के लिए अलर्ट खड़े हैं। اقانی ټولونه مخکې ستا ډېره مهرباني چې تا دې موقع ته ځان ورسول. دا موږ لپاره ډېر یو د خوشحالۍ موقع دی. الحمدلله دا اویا اتیا کالونه دا یو مسله وه. څنګه دې باندې یوازې کالام وتروړ نه، دې باندې زموږ د بارین وروڼو هم خفه وو، زموږ ایون د مدین، د مینګوري ټول سوات باندې د دې یو اثر ښه اثر نه و، بد اثر و. نن موږ د الله پاک ډېر لوی شکر ګزار یو چې اربونه ځلې هم موږ د الله پاک شکریا ادا کوو به کمي چې دې قوم لپاره د امن یو ورځ دی. دا زمون خوب کې به هم نو چې داسې یو پوره امن ورځ به موږ چېرته وینو، خو الله پاک ډېر لوی کرم وکړو، نن موږ دا روز ولیدو. او بڑی تعداد میں یہاں پہ مہمان چمگل کو کھا کے انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بہترین دیسی کھانا جو کہ گوشت، نمک، مکئی کی روٹی اور دیسی گھی سے تیار کیا جاتا ہے، جو آپ ہمارے اسکرین کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اتروڑ کے مشران چمگل کھا رہے ہیں، جو کہ یہاں سوات کوہستان، انڈس کوہستان، دیر کوہستان کا بھی روایتی کھانا ہے یہ۔ اور یہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے ڈسپلن کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیوار کے باہر کالام کے مقامی شہری موجود ہے۔ یہاں پہ ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف یہاں پہ مہمانوں کو کھانا دیا جا رہا ہے اور بہترین ڈسپلن کے ذریعے مہمان بہت ہی اچھے طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ چمگل کو کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ دا دغه کوهستاني او روایتي خوراک دی چې په دې کې ټول اوریجنل سیزونه استعمالي. یو سیزم پکې د سینې چې هغه کې څه ملاوټ شوی یا سي دا تاسو پورې دا دغه زی د جوارو روټي ده چې دا هغه خپل کور کې تیاریږي. اردو روټي دا په کور کې تیاریږي. بیا دا هغه نورستو کم ګډان وغیرہ هغه حلال کړی شي، هغه په دې کې خود کولای شي، هغه کې هم هیڅ قسم ملاوټ نه سیوا د مال کې کنه یو سیس پکې استعمال شي او بیا دا په خپل لاسونو باندې تیار کړی شي او بیا دغه زی د غرونو هغه کوم ساروي چې په کوسی کې دا هغه کوم اوریجنل وړي هغه وړي پکې واچول شي، دغه باندې دا مشتمل ځکه مشکل. زبردست زبردست. نو دا تاسو چې په خوې دا بس زنانو په خوې کم سک مزدوران کې نه وای، دا ډیر زیات روټي دي جی. دا خو هم د دغه علاقې او روایت دی
چې دا هغه تقسیم کړی شي کټول وته ویل کېږي یا موجوده هغه کې دړې وته منګو وایو 5 کیلو دا یو کور ته ورسي هر کور والا خپل تیاری او دا دغه خلک یو بل سره تعاون کوي. ناظرین امید ہے ہماری آج کی ولاگ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ رکھیں. جن دوستوں نے اگر ہمارے چینل بحرین سوات نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور سوات کے حسین وادیوں کے اسی طرح مزید بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں.